واستغفروا ربکم انه کان غفارا. تاسو استغفار وای، الله پاک په دې سره بخنه کوي. د استغفار ډیر زیات وضاحت ته او ډیر زیات فائدې دي. د کمی د پاره چې مونږه په دنیا کې تکالیف برداشت کوو، دغه ګېډې او دغه بچو او د اولاد د پاره، او په دنیا کې د ژوند د تیرولو د پاره چې مونږه کمی تکالیف او کم مشقتونه اوچتو، نو د هغې ټولو حل زمونږ او ستاسو سره نن دغه استغفار دی چې قرآن کریم آیات ته واستغفروا ربکم، او حدیث کې راځي چې 70 مرتن دا چې یو سړی او یا ځله لولي نو د هغه هر قسمه مشکلات چې هغه حل کیږي. دلته څلور تاسو مخې ته واضح دي چې موږ او تاسو شپه ورځ په کوم مشکلاتو سره مخ یو. یو غټه پریشانی چې انسان سره مالی جیدادي خو پریشانی نو پریشانی الله رب العالمین د استغفار په وجه باندې ختمي. دویمه دا چې حالات الله رب العالمین و دغه حالات ګل ګلزار کوي او دغه زندگی د هغه خوشاله او تر تازه تیریږي. کهي څومره خو زندگی خوشاله تیریږي. نور هم ډیر شی قسمونه دي، لیکن دریم نمبردار چې مشکلات او د هر یوې ټالې د پاره د هر یوې چې څومره هغه ته مشکلات دي، هر یو ټاله بندې هغه ته د هر معاملې بندې هغه په کثرت سره استغفار وای، ان شاء الله العزیز دا ټولې مسلې وحل شي. څلورم دا چې په مال کې به الله پاک اضافه وکړي، الله رب العالمین به هغه مال چې هغه زیات کړي. دا وګړو واقعات د استغفار باره کې صحابي راغی نبی له صلوات والسلام دی وی نبی له سلام استغفار وای د وبو لپاره. بل صحابي راغی بیا راغی وی زمون فصل وشته نبی له صلوات والسلام استغفار وای. بل صحابي راغی د مال لپاره عرض کو نبی له صلوات والسلام فرمایل چې استغفار وای. بل صحابي راغی د اولاد لپاره. دغه شان مختلف قسمه فواید د دې او ډیر زیات فواید دي استغفار ویلو. نو دغه شان مختصر ویډیوګانو د لپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب لایک کمنټ ورکړئ چې تاسو ته هم دغه شان مستفید ویډیوګانې هغه ملاوي شي. وما علينا الا البلاغ.